السلام علیکم ګرانو کتونکو ما ته وایي پریشه خان تاسو ګورئ په خیر پښتونخوا. ګرانو کتونکو ویکینډ نه پس سړی راشي نو سټارټ کې خو لږ بوري خو چې بیا منډې ورځ سړی وي نو سړی एकदम حشاش بشار سي اکټیو سي. نو نن دا ګل ورځ او ګل ورځې باندې تاریخ خبره ده انسان بیا خپل روټین ته واپس راسي او زبردست خوندي روټین سټارټ سي بیا پورا ویک انسان بیک ټو بیک کار کوي او خبر ته لګي او چې کار انسان کوي نو دا خو ډېر زیاته خبر ده انسان ډېر اکټیو وي. وړه شانته خبرې بدن بله کوم همیشه ما کوشش چې یوه جرنل غوندې وړه غوندې خبرې وکړو تاسو سره چې هغه څه تاسو ته هم هغې نه څه زده کړو څه موږ ته زده کړو. هغه خبره دا چې نن سبا ګڼو کتونکو موږ وګورو نو ډېر زیات موږ ځان مصروف کړی ده. لایک هر کس چې کوم ده ایټ ا ټایم دو لګیا کوشش کوي چې ډبل ټریپل جابس کوي ورسره چې کوم د خپل ریسپانسبلیټیز هم پوره کوي ځکه چې یو خو مهنګایي ډېره زیاته اصله بلکې وګورو نو هغسې هغه موږ اکانمي هم ډېره ډسټربه ده. خو یو بله خبره هم ده وت د پیسج آف ټایم انسان چې کوم څونه ځان مصروف کړی ده هغوره موږ سایکولوجیکل ایشوز هم موږ ډېر زیات دي لکه موسټلی مینټل ډسارډر خلکو ته ډېر زیاته هر چا تقریبا ډپریشن ده انزایټي ده اچانک هغو باندې داسې څه چلو شي چې بس سوچ کې لاړ سي سم ټایمز هغو سره داسې وسي چې مطلب چې کوم کوشش هغه کوي لګیا خبرې ته لګي خو سم ټایمز هغه بلینک شي. نو ګرانو کتونکو دا سیزونه ډېر زیات سله هغې څه ریزنز هم دي. هغې ریزن دا دی چې ما سره به هم داسې کېدل چې سم ټایم زه په آن ایئر سله په سټیج باندې او په ولاړه به زه به एकदम بلینک سله نو ما ویله په دې باندې کار کول پکار دي آیا دې ریزنز څه دي. نو دې ریزنز دا دي چې یو خو موږ خپل ځان ډېر زیات بیزي ساتلی د کارونه ډېر زیات کوو او خپل چې کوم موږ چې یو قوت ده که نه هغې نه زیات کار اخلو ځان مو ډېر زیات بیزي کړی ده. چې هغې نه بعد وګورو نو بیا موږ لایف کې نورې اکټیویټیز پر هر څه لپاره ټایم شته خو که خپل موږ لمونځ او داسې وګورو که نه نو هغې لپاره ټایم نشته. هغه چې کوم د ټولو نه غټ ایکسرسایز د موږ لپاره که موږ خپل لمونځ وګورو اودس وکړو قرآن پاک تلاوت وکړو نو ایټلیسټ انسان لږ ضمیر هم مطمئن انسان لږ منټلی هم مطمئن چې نن ما سټارټ قرآن پاک نه کړی د ورځې والا نو ما پوره ورځ به ډېره ښه تېرېږي. او چې لمونځ اودس کوې نو دا جسماني چې کوم که زه دردونو خبره وکړم چې روزانه درد ده په خپې مې درد ده دلته درد ده په ملا مې درد ده نو دا دردونه به هم تقریبا تاسو ول ټول ختم شي که تاسو لمونځ چې کوم د ټول نه غټ فزیکل ایکسرسایز ده په هغې باندې که فوکس وکړو چې لمونځ پکار ده اودس پکار ده قرآن پاک تلاوت پکار ده خو قرآن پاک صرف تلاوت نه ده پکار. کوشش کوئ که تاسو 5 آیاته هم وایو نو هغه ترجمې سره وایو چې اټلیسټ تاسو په یو ګوښو که نه چې آیا تاسو څه وایو څه نه وایو. بله خبره دا ده چې موږ لایف کې اوس ساوند چې کوم ده ډېر زیات سلی لایک موږ که ارد ګرد وګورو ساوند که چېرته ریسټورنټ ته هم ځو نو شاته موږ امبیانس چې کوم ده پکار چې هغه ساوند وي نو مطلب میوزک نه وي نو موږ ته هېڅ هم خوند نه راکوي. که موږ کور کې هم راشو نو بیا چې کله میوزک آن نو موږ کوشش دا کوو چې یاره موږ خپل لږ د میوزک وارو نو فرش په سو موډ به مو ښه شي نه چوره زیات تاسو ارد گرد ساوند زیات شوی هغې سره تاسو منټل ډسارډرز هم ډېر زیات سلی. ریزن بیکاز چې کوم دا میوزک ده یا چې کوم ساوند دی دی ول تاسو په منټل باندې هیلث باندې ډېر زیات اثر راځي. نو ګرانو کتونکو کوشش وکړو چې لږ کو خپل الله پاک طرف ته رجوع کړو لږ کو خپل لمونځ اودس پله لږ کو خپل دا سوشل ګیدرینګ کم کړو لږ کو خپل دا مصروفیات کم کړو لږ قرآن پاک تلاوت وکړو لږ مونځ اودس وکړو لږ خپل منټل چې کوم دا پیس لپاره کوشش وکړو چې داسې نیمه ګنټه ځان ته یوازې ورکړو او یوازې کینو او ورسره لکه موږ خو نن سبا چې هغه خلک ورته یوګا کرلی میډیټیشن کرلی نو دا چې کومه ده هغه خبره ده چې لږ کو ځان ته ټایم ورکوئ که لږ کو فزیکل ایکسرسایز کې لمونځ اودس کوئ چې ټایم ته دوا کوو نو سجدې کې لږ ټایم د انسان جھکاو سي او خدای پاک ته سوال جواب هم کولی سي لږ خدای پاک سره سړی ډایرکټ خبرې اترې وکړي نو ایټلیسټ تاسو دا مسلې مسایل به نه تاسو به دا ټینشنز نه انټرنلی به تاسو ډېر زیات سیټسفای وو. نو ګرانو کتونکو اوس به ما خبره خو ختمه شوه نو ور به شو داسې به کوو آهسته آهسته به زکي په لم ورځو ځکه چې زکي نن تاسو په ډېره مزیداره غوندې ریسیپي راوړې ده او ورسره زکي همیشه کوشش کوي چې نوې نوې ټوټکې موږ ته راوړي چې اټلیسټ چې کومې دا ما خویندې دي یا موږ چې کوم دی وخت ما ملګري موږ ګوري یا موږ کتونکي موږ ګوري څوک موږ ګوري هغو ته هم لږ فایده ورسي. نو ګرانو کتونکو راځئ چې ورسو زکي په لاو زکي نه پته وکړو چې آیا زکي نن کومه ریسیپي ورته. سلامونه زکي هر کلی درته وایم. وعلیکم سلام. تاسو هم شمع پخلی کې هر کلی وو او نن ډېر زبردست سپیشل کیما فرای دا زموږ شمع پخلی کې نن ډېر زبردست ریسپي ده او ډېر مزدار د دې یو ساده غونډې او ډېر ډفرنٹ سټایل کې دا پخې کیما خو هر یو سړی کور کې پخې که نه دا لږ ډفرنٹ سټایل کې پخې وه او د دې کم ټیسټ دی د دې کم فلیور دی او ماشومان ډېر زیات په خوښوي
لیټل بټ سپایسی به لیکن ډېر مزدار به کنه فرست اف اول موږ دا شمع کوکنګ اویل کې دا د مثالې ډوډوس کوم دله موږ پکار دی فرست اف اول نیم سیر موږ کیما پکار دی اور اسپیشلی موږ 175 ml شمع کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی چکم او سلوگن دا شمع کوکنگ آئل بناسپتی بولے دل کی بولیاں اور مونږ سره پروګرام کې مرسته هم کړی دا شمع کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی دا 175 ml دا شمع کوکنگ آئل پکار دے اور ہاف ٹی اسپون مونږ لا کرش چلی دا پکار دے حسب ذائقہ مالگا پکار دا اور اسپیشلی دے کم دے کم دغه مثال اډ کیږي د دې بغیر هغه فلیور نه جوړیږي هغه لپاره هاف ټی سپون موږ لا وایټ پیپر پکار دی او 1 ټیبل سپون موږ لا چکن پاوډر پکار دی او کم د دې بغیر دا ریسپی انکمپلیټ ده کنه هغه یو عدد اوګه یو عدد سون قسم په خدای دلته نن سون نه وای واز لایک شکر د نن سون نستا سون د چیرته پټ کړه دا بیا نه اوګه سون ما یاد کړه ده کنه یو د اوګه یو د سون دا خو د دې بغیر کم تاسو پخله کار کې اوګه او سون ډېر مین کردار رول لري کنه د دې بغیر اګین سمیل ناراضی کنه بالکل د فلیور ټیسټ د ډیلیشس ټیسټ شي خجی هغه پاس ډریسنګ لپاره موږ یو د چکندر او یو د بادرنګ او پودینا او شین مرچکه او لیمن ورسره دا د دې ډریسنګ دی او د دې ترکیب دغه ډېر آسان دی فرست اف اول تاسو سټم کیما وبو کې شی بیا هغه ټیم تاسو هاف ټی سپون مالګه هاف ټی سپون مالګه پکې واچبا هاف ټی سپون وایټ پیپر پکې واچبا هاف ټی سپون چکن پاوډر پکې واچبا اور لغون اوګه اور سون دا پکې واچو وبو کې شیدل تقریبا 25 منٹ ټو 30 منټس د باندې نیمه غنټه لګیږي نه شو ول څنګه دا او یې شيږي هغه نه پس موږ شمو کوم اویل بوالو اور اوګه اور سون چوب بګو او میډیم فلیم باندې څنګه لایټ براون بګو څنګه د کلر څنګه لایټ براون شي د دې کلر چینج بشي هغه پس دا زموږ کم قیمه ده دا به یشدلی وي دا وبا صبح دا دې کې به واچو او خپه کې فرائی کوو دا تقریبا 10 to 15 منټس د دم باندې پکار څنګه دم د دې کوم وبو او شي سټین شي هغه پس اخر کې دا کرش چلی حسب ذائقہ مالگا وائٹ پیپر چکن پاؤڈر اور شین مرچکه دا پکې به ایډ کو هغه نه پس تقریبا 10 to 5 منټس باندې دم باندې کېدو نه زکی دا راته وایي چې کوم تاسو دا کیما اوس جوړاو نو دې کې موستلی خو موږ فرای کو کنه کیما نو تاسو به دا اول بوایل کوو ولې دې سریزن دا د دې کوم دا اصل کې دا ډیفرنٹ سل دا بوایل زکه کو یو خو د دې خپل کوم وینه سمیلی افریز هغه ختم شي او بل د دې کوم ریسپی ټیسټ دا ډیر مزدار شي او بل په دې باندې ټیم به دومره لګي دا ډیفرنٹ سټایل کې پخېږي د دې کې مثالي اډ کوم هغه لږ جدا دي کنه هغه د لاسه موږ خامخو یا شو تاسو مرضی یا شی نه شي یا شی ډېر امپورټنټ هغه ده تاسو کیما یا شی وا هغه د دې فلیور چینج مطلب او بل دا د دې کوم موږ دا په سم ټکی واچو با هغه نه پس دم باندې بولګو دم نه پس به گارنش وکړو هغه نه پس به موږ ډش اوټ وکړو صحیح لکه دا ډېره مزیدار ټیسټي او جوسي شانت نمکین شانت کیما به جوړه سی بیا بیکاز دا رسې چې کوم ځکه یو خوله نو ماته هم د آیډیا وشو چې دا ډېره جوسي او نمکین شانت کیما نو ګارو کتن کو خبره وکړو نورې خبرې به کوو زکي سره به ګپ شپ لګو نور هم سرپرایز دي خو فی الحال په خیر پختونخوا کې وخت شوی دی یو وړې شان د میول چرته بل مزه صرف اور صرف موږ سره اوسېږي جی ګرانو کتونکو په خیر پښتونخوا کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو ګرانو کتونکو بریک نه پس تاسو ته مو تاسو په ډېر سرپرایز دي تاریخ خبر ده ګل په ورځ والو پروګرام چې کوم فارمیټي هغه داسې چې تاسو ملاقاتونه کوو اسه خو د ژوند مختلفو شوبو نه موږ سره درانه ملمانه پروګرام کې شرکت کوي خو ګل په ورځ موږ دا کوشش چې ډیفرنٹ پالیټیشنز راوغواړو یا جرنالست راوغواړو یا چې کوم صحافت دنیا نه تعلق ساتي هغه راوغواړو تاسو سره ملاقاتونه وکړو ځکه چې کوشش موږ
دای چې سونه هم د ژوند مختلفو شعبو نه هغه خلک چې کوم خپل لایف کې ډیر واړه عمر کې اچیومنټس کړي دي یا په کوم مقام باندې رسیدلی دي هغه تاسو وګورئ هغه نه موټیویشن درته ملاو سي هغه تاسو پر یو انسپیریشن جوړ سي تاسو کې داسې یو جذبه راشي تاسو کې داسې یو سوچ راشي چې یاره دا کار کول سي زم دا کار کول شم نو نن سټوډیو کې موږ سره ډیر ینګ ډیر ټالنټ غونډې صحافي ناستا ډیر واړه عمر چې هغه کار لار هم کوي ورسره خپل سټډیز هم کوي او کوم وګورو نو دا اټس کوایټ ډیفیکلټ چې لایک خپل سټډیز هم کوونه ورسره چې کوم د خپل جاب هم کوونه او بیا هغه سه جاب چې کوم صحافت ته او سپیشلی بیا فیلډ کې رپورټینګ کوونه اټس کوایټ ډیفیکلټ ځکه چې فیلډ کې به فل ټایم یې موستلی چې کوم چینل سره کار کوي نو هغه تاسو ته وایي چې یار چې کوم تا ډیوټي ټایمینګز دې کې ته ماته دونه پیکیجز راړوي نو بیا هغه ګرځي هر طرف ته هر موقع باندې لایک اکثر ډیفرنٹ بیټس ورته هم اساین شوي چې په دې بیټ وتا سو کار کو نو بیا په بیټ باندې دو پورا ورځ ګرځي چې کچھ نیا مل ځای چرته نوې خبر راته ملاو شي چرته نوې اپډیټ راته ملاو شي نو هغه نه پس هغه چې کوم د خپل کار کوي نه صرف پیکیج تیاری بلکې بیا خپل سکرپټ هم جوړي بیا ایډیټر سره کینی بیا خپل پیکیج ګوري چې یاره ما پیکیج کې کومه غلطي ده بیا اخته خي چې یاره دغه میسټیک سي دا به لري کې او سکرپټ مطابق بیا په باندې په خپل وایس اوور هم کوي لایک موږ کوشش دا کوو چې تاسو خلک نو ورته تاسو اټلیست پته ولګي ځکه چې موستلی خلک وي میډیا فیلډ چې کومه د ډیره اسانه ده خلک بس پیسې ګټي او دسې نه یو کومه ایون کې زم چې ریسرچر خبر او کوم کنه هغه ځان دونه کپي چې یاره مجھے کوئی اتھنټک چیزیں پتہ چلے ځکه چې کنن سبا دنیا ویب سایټس وګورو نو فیک سیزونه ډیر زیاتی پکې نو هغه هم ټول شپه ځان کړوي او ریپورټر یا آیا براډکاسټ جرنالست یا کسه همي نو میډیا فیلډ سره سو کوم سپیشلی الکترونیک میډیا خبره کومه نو اتھنټک سیزونه وګورو موږ همیشه کوشش دای چې صحیح کارو کور اداره هم چې کومه دا صحیح کار سړی نه غواړي اسی به څه خو جواب هم نه ورکي خیر نه هغه کتن کو موږ سره د سټوډیو کې موجود شیراز احمد شیرازي ډیر ینګ دا ډیر ټالنټډ دا رائټ ناو یو چینل سره کار هم کوي ریپورټینګ هم کوي دین علاوه خپل سټډیز هم ورسره ساتي نو راځي چې هر کلی ورته و سټډی مسی ورته وي السلام علیکم شیراز څنګه وعلیکم السلام رجات مهنه پریشه شاعر وی چې قتل غزل کی او خندا غزل کی تیار خو چې سړی هر ادا غزل کی او یارانو کو زما په دعاګانو چرته کیږي الله خو دې دا ټول پښتونخوا غزل کی تاسو د ټیم نو جهان مننه چې مال مو قیمتي وخت راکوس پروډکشن پروګرام تاسو هم مننه چې تاسو رالو تاسو چې خلک ګوري نو ظاهري خبر د خلکو ته ماوله کنه چې د ژوند مختلفو شوبونه خلک ذکر او بولو چې هغه هم سې زده کی تاسو نه سې زده کی لایک اوس تاسو سټډیز هم کو او دا سه مهنګای ده نو هغه خپل سټډیز ایکسپنس په خپل پوره کو ایگزیکټلی زه چې چونکې ما چې کله بی ایس شروع کو نو د بی ایس 4 سیمسټر نه پس چونکې ما ورسره انټرنشپ سٹارټ کړو نو 4 سیمسټر کې زما جاب ولګید او د 4 سیمسټر نه پس چې کوم نه تر دې ما زه اوس ایم ایس کو ماس کمیونیکیشن کې سیکنډ سیمسټر مې کمپلیټ شو زما چې څومره هم ایکسپنسز دی هغه ټول خپل پوره کوم ولا کې مطلب خپل جاب کې خپل سټډیز هم کوي خپل مطلب سټډیز مشکل درته ښکاري اوس کا جاب مشکل درته ښکاري چونکې زما چې کوم ایجوکیشن بیک ګراوند دی نو زه هغه پړاکو ټایپ سټوډنټ پاتې شوم مطلب لایف کې کنه یو سټوډنټ لایف هم ګوري او پروفیشنل لایف هم کې ټیکل کې نو څنګه درته بچپن نه چونکې هغه پړاکو ټایپ سټوډنټ پاتې شوی ما نو اوس چې کوم دی نو سټډي خو دومره مشکل نه خو جاب چې کوم دی هغه ډېر زیات مشکل دی لکه چونکې فیلډ ریپورټر چې کوم دی هغه به هر وخت په فیلډ کې څنګه چې تاسو خپل په انټرویو کې مووي او تاسو ته به یاد چې یو هفته مخکې عمران خان صاحب راغلی اسلام آباد ته نو ما 62 غنټې بغیر د خوبه کار کړی یعنی 62 هاورز چې کوم دی هغه بغیر د خوبه کار کړی ډونټ ټیل می 62 غنټې د خوب هم نه او کار د کوله لګاتا ایگزیکټلی هم دغه دا لکه دا داسې وکنه چې هغه سیزن هم داسې و چې کرنٹ ابھی کیا ہو جائے گا سب ہوشی نو خلق پریشان ہو نو یو که جرنلسٹ کا نا یا فیلڈ چې کوم رپورټینګ کوي نو غریب هم دغه سه پریشان کوي چې ابھی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے اوس ہمارا چینل کما خبر غواړي نو انسان الرټ از اٹ اني ټایم څه بریکینګ راتلی شي کنه لکه چې موږ فیلډ کې ولاړو نو مطلب زمونږ دا کوشش چې موږ داسې یو خبر بریک کو چې هغه بل چا سره نه وي یا موږ فرست خبر بریک کو نو هغه په تګو دو کې دغه په کوشش کې بیا نه روټي په ټیم ملاويږي نه خوب ته سړي وزګار شي نو کلاسز به څنګه وسره مانج کوي بیکاز ام اس هم ډیر مشکل ده ډیر ګران کار دی او زه تاسو ته چې زه الحمدلله کلاس ټاپر یم ما with 4/4 سی جی پی ای دا چې لکه زمون کلاسونه ایونینګ کې وي هفته کې 3 ورځې کلاسونه وي نو هغه مې نشي ورسره او هغه نه پس چې کوم سټری ټایمینګ وینو هغه بیا د شپې چې کله د افیس نه فری شو هغه نه پس بیا چې کوم د سټډي زمونږه خدای نه لبا مو تشراز ویل چې د ار جی هم ده نو اختص ټایم څنګه ورګه د ریډیو څنګه مینج کړي ګورې جی ما الګ یو بل دنیا ده
بیکاز رپورټینګ یو بل دنیا ده ایگزیکټلی انټرټینمنٹ ټایپ هغه کې نیوز کې ټاک شوز زه چې کوم دی نو 3 پروګرامونه کوم ریډیو پاکستان کې یو اردو کې دی او دوه پښتو کې یو چې کوم دی کرنٹ افیر دی او یو چې کوم دی نو هغه کې زه چې کوم د پښتو زران د ستوري دي لکه چې کوم سره پویټ دي کوم سره سنگران دي دا څنګه کوم صحافیان دی غوړه غوالم او هغه کایند اف انفوټینمنت ایگزیکټلی اوس په تقریبا ما پرون چې کوم انټرویو شو زما تقریبا 351 انټرویوز کمپلیټ شو چې ما د پښتو چې کوم ځان د ستوري دغه ما انټرویو کړی دي ها زبردست نو مطلب ده اوس رائټ ناو شیراز آرجی هم ده ریپورټر هم ده سټوډنټ هم ده نو ماشاءالله ټایم مینیج کول درځي ایگزیکټلی ټایم مینیج ځکه چې په لایف کې هټول نه اهم شی چې کوم دی هغه ټایم مینجمنٹ دی کنه فیملی سره پاتې کې کوي आवाज پاتې جواز پاتې کېږي چې فیملی مې چې کوم دا هغه بټګرام ما ته لګي فیملی ته خو بالکل ټایم نه ورکیا بیا لکه چې موستلی ویکند ته بتاول ټاسک راشي یا څه بتا سټډیز چې کوم ریسرچ ورک بکیا هغه بتا په ویکندز باندې کې ایگزیکټلی فیملی ته ټایم نشي ورکولای اوس چونکه فیملی بټګرام کې دلته کې تل ډیزر ګران وی نو ډے ټایم پس چې کله ټایم ملاو شنو لاړ شم نو زیاته چې کوم دی ژوند په اسلام آباد کې روان دی هغه شاعر وی کنه چې اسلام آباد باندې مین شو یار کا ورژن شو په خاور ته ناراضی نه ټایم نه ملاوي کې بس په اسلام آباد کې خو شعر و شاعري سره د کافي لری کنه شعر و شاعري د زیات شوق لري نو د شاعر نه بغیر کله کله وګوري خوان درته شاعر نه بغیر چې کوم دی انسان ادوره وی کنه هغه یو رائټر می پڑھاو نو هغه وی چې کوم کس چې شاعر سره مینه محبت نه لري نو هغه به سوشل انیمل هم نه دی هغه به انسان هم نه دی نو په کار د شاعري منګه واو روما پاره باندې ځان پوونکو نه خو زه خو په شاعري نه پوهېږم نو بیا زه نه انسان کې زه نه راځم نه دا خو هغه ادیبان چې کوم دا خو د ذوق خبره یې که نه چې چا ذوق لري هغه ته دا شوقي موسیقي ولم ډېر شوقي شاعري ولم ډېر ته شوقي یا لیکل چې کوم دی هغه ته ډېر زیات شوقي دا خو هر انسان شوقي خیر شیراز داره ته ووایه چې نن سبا په کم بیټ باندې کار کوي دغه پارلیمنٹ او داسې ځایونه کور کوو تاسو زما چې کوم بیټ ته زه چونکې پولیټیکل بیټ رپورټر یم او تقریبا د 2 کالو نه زه پی ټی آی الیکشن کمیشن او اوس چې کوم د فاینانس ورسره کور کوم چونکې پولیټیکل بیټ کې پی ټی آی ظاهر خبره دی چې د ملک یو مقبوله پارټي ده او هغه کور کول ډیر زیات ګران کار دی د ټرینډینګ کې نړۍ راځي ټرینډینګ کې د غوي پریس کانفرنس یې د غوي چې کوم د پروټیسټ بیا پرشه پی ټی آی والو کې دا یو کار شته چې غوي تنقید نه برداشت کوي نو تھریټس ملاويږي دھمکیاں ملاويږي ایون چې سړی کله فیلډ کې ولاړ ومه دا غوي طرف نه مثلا دا شوم د چې مطلب لایو مارنینګ شو کې مې بیپرو او شاته نه سپیډي او شاته چې کوم دی غلط ایگزیکټلی او ډېر ګران کار د پی ټی آی بیټ کور کول زموږ شان ینګ ریپورټرز د پاره کوم چې د غوي خپل کې د سیاغه پی ټی آی ول نه هغه چرته بلې پارټي ولې درجه ته نو باسلې چې پی ټی آی پارټي نشکو بدنام کی نه ورکرز خو د پارټي وی او ظاهر خبر ده چې یو جلسه کې یا یو ریلی تاسو ولاړ نو الته خو د غوي چې کوم پارټي وی د غوي خپل ورکر وی د غوي جندو سره او بیا ډیزا ګران کار دا خو نور خلک هم پڅ ملاو کې دي شي کړه ضروری خو نه چې دا جنډا پی ټی آی والا تا پی ټی آی والا دا کې دې چرتا ول دښمنی چې چا سره د لنجر غلی خلنه سپېړه چې کړي یو ځل خو نه دا اوس ریسنټلی ما د خان صاحب نه کوېسچن کړو هغه په سوشل میډیا باندې ټاپ ټرند او بیا عجیب عجیب القابات به دا 13 ورځ چې کله په جی ایچ کیو باندې حمله وشو په 9 مئی کې هغه کې زمونږ د پاکستان تحریک انصاف یو سابقه ایمنه د کول شو هغه پکې مولوي سو هغه چې کوم خپل هغه واتس اپ ګروپ د سنټرل وومن وینګ اوس د هغه سکرین شاټ ما ته ما سټوډیو کړه نو هغه نه پس دا دوه ځمخ کنه خبر ده چې ما د دھمکیاں ملاوي دي دغه طرف نه چې دا مطلب عجیب عجیب قسم څه دھمکیاں چې کوم دغه ملاوي دي نو ظاهر خبر ده چې زمونږ دا څنګه فیلډ دی چې منټلی موږ ټارچر کی یا چې کوم دې دھمکی ملاوي شنو بیا سره ډسټرب شي کنه نن سبا ګوره زه صرف پاکستان تحریک انصاف خبره بنه کو نن سبا ګورو چې کوم حالات دی وخت روان دي شیراز تاسو بده سره اګری کو چې یو صحافي لپاره ډېر مشکل حالات ایگزیکټلی بالکل او چې کوم دا اوس آئے دن چې کوم سینئر جرنلسټ غایب شي میسنګ دي پته نه لګي لایک سټل هغه فیملی پریشان ده چې هغه دونه سینئر جرنلسټ کوم دی غایب شوی دی او پته نه لګي او چې هغه من دونه سخت رد عمل راځي نو شیراز خو ډېر وړو کې هغه جرنلسټ کنه خو لا اوس روانه دی دنیا ته چې کوم مین ایشو ده کنه هغه عدم برداشت من خپل چې کوم مخالف بس ورته وې مې چې کوم کس سمنګ اپوننټ وی هغه من برداشت کول نه شو لکه یو کس مومنت کې پازیټیو تنقید مکه نو هغه من نشو برداشت کول هم دغه وجه ده چې صحافیان چې کوم دی هغه اغوا کیږي صحافیان چې کوم دی هغه چې کوم دی هغه چې ریالټي بیانې هغه نه منی کیږي دا نه د پکار لکه خپل اپوننټ چې کوم دی خپل چې کوم مخالف دی هغه هم برداشت کول پکار دی دا خبره خو بالکل چې پیشنټ لیول خو پکار ده کنه کای تاسو بل چو کریټیسایز کو نو اټ لیست خپل هم کریټیسیزم برداشت کوو نو همت ځان کې پیدا کول ضروری دي شیراز دره ته وای چې تاسو الیکشن کمیشن هم چې کوم دا کور کو دا بیٹ هم لګیاو
نو الیکشن کمیشن له طرف نه تاسو څه مطلب داسې اپډیټ لرو چې سپریم کورټ خو که څو ګورو نو ورکړی و ډیټ چېرې 14 مئی ته پکار ده چې دا الیکشن وشي نو سټیل نه وشو نو الیکشن کمیشن ته څه لګي چې دا الیکشنز ولې نه اناونس کوي یا دې کې څه ریزنز دي یا بهایند یو بل انټرنیشنل یو بل مایند گیم شیم روان ده نو په دې باندې ته څه رایه لرئ ګورې پریشي تاسو چې بیکاز سپریم کورټ ټول نه د پاورفل اتھارټي د کو ګورې نو دغه فیصله چې تاسو نه منو نو اټ مینز دا خو توهین عدالت کوونه ده بیا سپریم کورټ مدر اف لا دا دغه چې کوم حکم دی منل پکار دی تاسو چې د الیکشن کمیشن کور کوم نو الیکشن کمیشن چې کله دا سپریم کورټ شو د مې اناونس کو چې انتخابات کول پکار دی دغه نه پس بیا چیف الیکشن کمیشن سره موږ یو ملاقات وشو نو هغه من خپل چې کوم مجبوریات به بیان کړي لکه وزارت دا وایي چې بجټ نشته او دا نشته ایگزیکټلی وزارت دفاع چې کوم دا سکیورټي نه ورګي هغه د سکیورټي ورکول نه انکار وکړو ټیک شو بیا چې کوم وزارت خزانه دا وی فندینګ چې کوم دی هغه ونکو بیا سپریم کورټ سټیټ بینک ته ډایرکټ چې کوم دی دا حکم ورکړي تاسو ورته ډایرکټ فند نه وګورئ هغه هم فند خلک تاسو وایي چې الیکشن کمیشن خپل کول خو هغه سره فندینګ هم نه او بل چې کوم د سکیورټي ایشوز ورته ځکه نه کول ایگزیکټلی نو بیکاز هغه پولینګ سټیشنز باندې سکیورټي خو مست پکاري هغه کې دا تصادم راځي خلک بیا دغه پارټي ور خپلو کې لانجې لارانجې کې خپلو کې اخوادي خوشماته به ووټ راکې ماته به ووټ راکې ایون کې خلک ځان سره غاړو ته کېرډه بډه کې چې ته به دا ووټ ماته راکې کوم برابرو بده یو نو په ګن پوینټ باندې موږ نن سبا خلکو نه ووټونه مخلو نو دا شکی دی ریزنز لوجه هغه نه اناونس کوي ایگزیکټلی دا ریزن دی که سبل ریزن تاسو ته کې شو خدای غدا چې هغه سره فندینګ نشته لکه چې کله هغه د بیلټ پیپر چپایو شي هغه نه پس چې کوم دی هغه ترسیل د لپاره 15 ورځې پکار وي یا سکیورټي د لپاره چې کوم دی ظاهر خبر ده هغه مختلف پولیس سټیشن باندې سکیورټي اهلکار پکار وي هغه سره نشته هغه سره فندینګ نشته تقریبا چې کوم پنجاب انتخابات ګورنمنت سپورټ نه ورسره سپورټ نشته تقریبا 25 کروڑ هغه ته پکارو بجټ نو وزارت خزانه صرف 5 کروڑ ورکو نو 20 کروڑ به کوم ځای راځي دغه وجه چې هغه مجبور دي او هغه الیکشن نه نه الیکشنز چې کومي فرض کومه پورا ملک چې کوم 25 کروڑ په لګي ایگزیکټلی او کنه د بیلټ پیپر چې کوم دی هغه چې تقریبا پنجاب کې 5 کروڑ بیلټ پیپرز پکار دي نو هغه ترسیل د پاره دغه چپای د پاره مختلف چې کوم نور دغه چې کوم هغه ضرورت دي هغه باندې خو خرچ راځي کنه هغه د پاره تقریبا 25 کروڑ بجټ خدای ته وای شراس او ټایم لکم د ما سره پروګرام ټایم کم دی نو تاسو چې کوم خلک ګوري یا صحافت ته اتلګو ډیر شوق لري او دا ریپورټینګ کوم شوق لري سم میسج ورکونه غواړي پیغام مې دغه د صحافت چې کوم دی ډیر آسان کار نه دی ګران کار دی یو پر خار آبادی دا او ډیر سټرګل غواړي ډیر کوشش غواړي راتلل پکار دی خو خپل بیا هر څه قربانول دی فیلډ کې راځي لکه ریپورټینګ ډیر ټف فیلډ دی ټایم مینجمنت پکې پکار وي د شان تھریټس ملاويږي دمکیانې ملاويږي او دغه هر څه سامنا کول چې کوم دی هغه جګړه پکار دی بالکل ډیر هغه جګړه پکار ده ځکه چې انسان ته دمکی ملاو شنو سړی پورا منټلی سړی ډسټرب شي کنه سړی خپل ځان پر دونی سره خپل فیملی د پاره بالکل فیملی ممبرز بیا ویم صحیح سره چې کوم دی هغه هروي چې هغه ته نقصان نه رسوي نو ډیر غټ زړه غواړي او ډیر غټ قرباني غواړي راتل پکار دی خو مهنت چې کوم دی هغه شرط دی مهنت هم شرط دی او جګړه هم شرط دی خیرانی هاو تھینک یو سو مچ شیراز میں شیرازی اسمو سره سټوډیو کې موجود وو ډېرې مزیدار خوږې خبرې کړې شیراز ګرانو کتونکو پروګرام چې اوس وخت شوه دی وړې شاندمې وال تر تبل په صرف او صرف په خیر پښتونخوا کې مونږ سره اوسئ زی ګرانو کتونکو په خیر پښتونخوا کې تاسو ته یو ځل بیا هر کله وایو ګرانو کتونکو که چا اوس ټي وي سکرین آن کړی نه هغو پاس تاسو خپل نمبر هم ریپیټ کوم بیکاز تاسو موږ ته لایف کال هم کولی شئ موږ مېلمنو سره هم ګپ شپ په خله سره ما سره هم خبرې تر کړو بل ذکی ریسیپي حواله سره هم موږ سره خبرې تر تاسو کولی شئ لایف کال تاسو نمبر چې کوم د سکرین باندې تاسو تخکاری خو ځواب تاسو ریپیټ کوم 05187477604 05187477704 نو یو چې 604 دا بل چې 704 دا ډیفرنس صرف دا پکې نو تاسو کال کولی شئ مېلمنو سره خبرې اترې هم کولی شئ ورسره که څه پروګرام کې تاسو ته ښه لګي یا بد لګي هم راته ویلی شئ ټینشن نشته دې خبرې وال ګرانو کتونکو اوس په لاړ شو زکي په لاړ چې زکي والا کیما آیا کم ځای پورې رسېدلی د زکي نه به اپډیټ اخلو بیا به موږ سره سټوډیو کې نور مېلمانه هم موجود دي هغو سره به خبرې اترې کوو خو فلحاله زکي څه اپډیټ دی ریسیپي وال
بالکل کیما څنګه ما سٹارټ کیول کیما وبو کې شيږي هغه ټول مثالي مو چولې دي او بل دلته اوګه او سون دا چوب کوم او بیا شمه کوکینګ اویل کې لا میډیم فلیم باندې سره کوم دی باندې تقریبا کوله 25 منټس مو نور لګي کنه په د ډیش ریډي کوله به دا ان شاء الله څنګه مسک ډیش ریډي کیږي به مسک مال خلک ډیر زبردست یو مفید ټوټ کم ما سره دا ټول لپاره هغه ان شاء الله من هغه به ویم هغه نه پس به دا ډیش اوټ وکم ان شاء الله د بوال ټوټکی باندې لګ موږ سره سسپنس کریټ کوي چې لږ کوم ډیر زیات ورته بیتاب وسو د ګوري چې نه کوي کال زره روان دي بیا د ټوټکی خي خیر نه هو زکی چې تا د ریسیپي بال انتظار کو خو سټوډیو کې موږ سره بل ملمنه هم دی وخت موجود غنو کتن کو تاسو ته څنګه سٹارټ کی ویلا چې ګل پورزي موږ کوشش دای چې پولیټیشنز یا جرنالست کوم د خپل پروګرام کې انوایټ کو چې اټ لیست تاسو هغه نه از د کو چې آیا د خپل ژوند شروع څنګه وکړه لایف کې څه اچیومنټس دي څه اچیومنټ شته او که نشته او خپل جاب نه سټیسفای دي او کنه دي نو دې وخت ما سره ډېره ښایسته غوندې موږ سره ملمنه ده هغې چې کوم ډېر ښایسته غوندې نوم د صوفیه صدیقي هغه چې کوم د جرنالیزم فیلډ سره تعلق لري هغې هم چې کوم د ریپورټینګ هم کوي ورسره ډفرنٹ ادارو سره هم کار کوي نورې هم ډېر زیات مصروف وي او ډېر زیات چې کوم د اکټیویټیز چې هغه انګیج ده خو راځئ ګرانو کتونکو هغې ته هرکلی وایو ستړي مسې ورته وایو او بیا هغو د ژوند حوالې سره خبرې ورسره وکړو السلام علیکم صوفیہ وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ میں بڑی ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں میں ٹھیک ٹھاک سب سے پہلے تو ہم آپ کو تھینک یو سو مچ کرنا چاہیں گے بیکاز آپ آئی ہیں آج اپنے ٹائم نکالا اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا کیونکہ جب انہوں نے مجھے بتایا پشتو کا پروگرام ہے تو میں نے کہا میں تو پشتو نہیں بول سکتی ہوں تو انہوں نے کہا چلے ہم دیکھ لیں گے کبھی کبھی ہمارے پاس گیسٹ اویلیبل نہیں ہوتے یا کچھ اور پرابلمس ہوتی ہیں تو ہم جو اردو اسپیکنگ گیسٹ ہوتے ہیں بٹ تھنگ اس کی پتہ ہے کیا پرابلم ہوتی ہے کہ موسٹلی لوگ دیکھیں نا آپ جیسے آپ رپورٹنگ کر رہی ہیں کچھ اس طرح سے گیسٹ ہوتے ہیں جو بڑا ایک یونیک سا کام کر رہے ہوتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو بھی انوائٹ کریں اور صرف ہماری آڈینس پشتو نہیں ہے وہ اردو والے بھی بہت سارے ایسے ہمارے جو ہے دیکھنے والے پسند کر رہے ہیں پروگرام کو تو ان کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اردو کے گیسٹ بھی ہوں تاکہ وہ بھی ایٹ لیسٹ ساتھ ساتھ انٹرٹین ہوتے رہیں اچھا صوفیہ پہلے تو مجھے بتاؤ کہ آپ ایک لڑکی ہو ماشاء اللہ سے اور ہو بھی پیاری تو ہماری میں نے بھی ظاہری بات ہے میں نے بھی اسٹارٹ کیا تھا جرنلزم سے ایز اے براڈ کاسٹ جرنلسٹ کیونکہ میں نیوز سے اسٹارٹ کیا تھا تو رپورٹنگ ذرا مجھے مشکل لگتی تھی تو آپ اس وقت فیلڈ میں کام کرتے ہو رپورٹنگ کرتے ہو دیٹ از کوائٹ ڈیفیکلٹ فار می تو آپ کو کیسا لگتا ہے رپورٹنگ سے سیٹسفائی ہو اس جاب سے یا نہیں اچھا کیونکہ میں نے اپنا اسٹارٹ ریڈیو میں براڈ کاسٹنگ سے لیا تھا اور پھر ریڈیو نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے نیوز سیکشن میں آ جائیے دین آئی اسٹارٹیڈ ود دا ریڈیو پاکستان کا نیوز سیکشن اور اس میں پھر میں نے رپورٹنگ مجھے پسند ہے پرٹیکولرلی رپورٹنگ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ آپ نے بائی چوائس کیا بننا ہے تو آئی ووڈ ڈیفینیٹلی سے آئی ایم لو ٹو بی اے جرنلسٹ اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ہیو دا ٹائٹل آف جرنلسٹ فار ایور مطلب اور اچھی چیز یہ ہے کہ بہت مشکل فیلڈ تھی جب میں نے شروع کیا تھا تو آلموسٹ 10-12 سال ہو گئے اس 10-12 سال میں پہلے تو سرکمسٹانسز مختلف تھے گھر سے بھی بہت مشکل ہوتی تھی ڈیفیکلٹیز جو ہے نا کیونکہ رپورٹنگ کے لیے آپ کو مختلف ٹائمس میں کام کرنا ہے اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب ہمارا اپنا گھر جس شہر میں بیس کرتا ہے وہاں پر آپ نے بہت زیادہ ٹائم آپ نہیں نکال سکتے گھر والوں کے بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو دیکھنی ہوتی ہے تو مشکل شعبہ ہے تھوڑا مشکل ہوتا ہے نا لڑکیوں کے لیے اس لحاظ سے بھی بہت مشکل ہے دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ جو میل جرنلسٹ ہے نا وہ سورس بہت آرام سے بنا لیتا ہے مجھے سورس بنانے کے لیے ایک بہت لمبے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے مجھے شاید 6 مہینے سال لگ جائیں کسی سے اچھا سورس کنیکٹ کرتے ہوئے ایز اے جرنلسٹ لیکن فار دا میل ایڈوانٹیج ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ فیلڈ میں جن لوگوں سے انہوں نے انفارمیشن لینی ہوتی ہے وہ بھی میل ہوتے ہیں وہ ایک سگریٹ پہ بھی گپ شپ لگا کے چائے کے کپ پہ بھی مان جاتے ہیں ہم اگر چائے کا کپ پینے کے لیے بھی بیٹھتے ہیں تو لوگ زیوم کرتے ہیں کہ میٹنگ ڈیٹ ہے یا سیٹ ہو جائے گی لوگوں کی پرائورٹیز یہ ہوتی ہیں تو دیز آر دا چیلنج فار دا فیمیلز تو ہیں ہم اور یہ بہت بڑا فیمیل ہے ایگزیکٹلی ہم جرنلزم کی بات کریں اس میں نہیں اگر آپ ہاسپٹل میں دیکھو تو وہاں اگر نرس کسی ڈاکٹر سے زیادہ بیٹھ رہی ہے تو سین کچھ اور ہے لائک اگر فرض کرے اسکول میں دیکھیں پرنسپل سے کوئی ٹیچر بہت زیادہ وہ ایکٹیو ہے بتا رہی ہے یہ ان کی لاڈلی ہے
تو یہ چلتا ہے, یہ ہر ادارے میں یہ چیز ہے. پریشے مجھے لگتا ہے لاڈلا ہونا از سم تھنگ ایلس. جیسے میں اپنے بہت سارے ڈائریکٹر نیوز کی لاڈلی رہی ہوں گی, انہوں نے مجھے ایسی فیلڈز دی, ایسے فیلڈز کے اوپر کام کرنے کا موقع دیا جہاں پہ نارملی جرنلسٹ, فیمیل جرنلسٹ پرٹیکولرلی نہیں جاتی. اب دیکھیں میں نے پرائم منسٹر آفس کور کیا ہے, تو پرائم منسٹر آفس جنرلی اگر آپ ابھی ہمیں بھی دیکھیں گی تو شاید ہی کوئی فیمیل جرنلسٹ ہوگی جو پی ایم آفس کور کر رہی ہوں گی, پریزیڈنسی کو کور کر رہی ہوں گی. بٹ اب ٹرینڈ چینج ہونا شروع ہو گئے ہیں. اب تو کافی اچھی جرنلسٹ جو جا رہی ہوتی ہیں, کام کر رہی ہوتی ہیں, اور اب تو فیلڈ میں جو ہے خواتین زیادہ انٹرسٹ لے رہی ہیں. پہلے ہم ڈرتے تھے کہ اللہ ہم کیسے کریں گے, دھکے نہ پڑ جائیں, یہ نہ ہو جائے, کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اگر ایسی سچویشن ہو کہ کہیں بلاسٹ ہوا ہے اور آپ کو وہاں پہنچنا ہے, فوراً سے آپ کو رپورٹ کرنا ہے اپنے چینل کو, پوری اسی وقت کی انفارمیشن آپ نے دینی ہے, تو ڈیفینیٹلی ایک لڑکی کے لیے اس ٹائم پہنچنا اور وہاں پہ رپورٹنگ کرنا. لیکن کچھ ایسی بہادر لڑکیاں ہوتی ہیں جو کر لیتی ہیں. بہت بڑا چیلنج ہے. آپ کو میں 2-3 بلاسٹ کے آپ نے ذکر کیا, تو اسلام آباد میں ایک ٹائم پہ بہت زیادہ بلاسٹ ہو رہے تھے. F8 کچہری, چک شہزاد میں ایک بلاسٹ ہوا, رات کو 10 بجے کے قریب امام بارگاہ میں بلاسٹ ہوا تھا. تو ان ساری چیزوں کے لیے رش کرنا, گھر والے بھی یوں آنکھ کھول کے دیکھتے تھے بھائی کدھر جا رہے ہو اس وقت, اور باہر بالکل آپ جہاں پہ ایک سینسٹیو ایریا ہے. مگر ان سب چیزوں کا جو سب سے بڑا بیک لیش مجھے لگتا ہے کہ میں نے فیس کیا وہ یہ ہے کہ آپ بہت انسینسٹیو ہو جاتے ہیں رپورٹنگ کرتے ہوئے, اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہے جو ایز اے ہیومن ہمیں ڈیل کرنا مشکل لگتا ہے. مطلب وہ اس وقت کی جو سچویشن چل رہی ہوتی ہے, اس وقت جو خدا نخواستہ اموات ہوتی ہیں, جو لوگ زخمی ہوتے ہیں, تو ہم لڑکیاں ویسے بھی تھوڑی سی وہ ایموشنل ہوتی ہیں, ہم سینسٹیو ہوتی ہیں, تو اس کو دیکھ کے نا عجیب سا فیل ہوتا ہے. بالکل, لیکن آہستہ آہستہ آپ اس سے نا, جب آپ مسلسل اس طرح کے انسیڈنٹس دیکھتے رہتے ہیں اور کور کرتے رہتے ہیں, تو آہستہ آہستہ آپ کی سینسٹیوٹیز جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کا جیسے میں نے جو اسلام آباد میں 2 پلین کریش ہوئے ریسنٹ, ان دونوں کی کوریج کی, اور اس کوریج کے بعد یہ ہوا کہ مجھے ڈر لگنا ختم ہو گیا, اور مجھے بہت ٹائم لگا اپنے آپ کو اس چیز سے ڈیل کرتے ہوئے کہ دس از ناٹ گڈ کہ آپ ڈریں ہی نا. کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں جس سے آپ کو تھوڑا سا خوف, تھوڑی سی ہیزیٹیشن, تھوڑا سا وہ ایک سینسٹیوٹی اس کی برقرار رہنی چاہیے. بٹ ایز اے جرنلسٹ یہ بہت بڑا چیلنج ہے, بہت بڑا چیلنج ہے فیلڈ میں کسی لڑکی کا کام کرنا. کیونکہ لیکن صوفیہ آپ اس سے ایگری کرو گے, صحافی مکمل ہی تب ہوتا ہے جب آپ ہر میدان میں کھیل سکتے ہیں, چاہے وہ آپ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, چاہے آپ اسکرین پہ بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے آپ ریسرچ کر رہے ہیں, چاہے آپ اپنے پیکج کو ایڈٹ کر رہے ہو. صحافت کہتے ہیں اسی کو کہ آپ ہر طرح سے اپنی جو چیز آپ دے رہے ہو, ایک تو اوتھینٹک ہونی چاہیے, اس پر آپ کا ریسرچ ہونا چاہیے, آپ خود فیلڈ میں بیٹھے ہو, آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, تو وہ آپ کی جو ہے ایگزیکٹ وہی آپ رپورٹ دے رہے ہو جو آپ نے دیکھی. پریشا اس میں یہ بھی ہے, دیکھیں آپ نے جو چیز خود سے نہیں دیکھی نا, آپ آج کل کیونکہ واٹس ایپ پہ انفارمیشن آ رہی ہوتی ہیں, پھر آپ فیک نیوز پھیلا رہے ہوتے ہیں. وہ فیک نیوز کا بہت بڑا سورس ہے. اور اس وقت اب جب اے آئی اور چیٹ جی پی ٹی اور اس طرح کی اپلیکیشنز آ گئی ہیں, تو یہ کمپلیکیشنز اور بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. آپ جسٹ اسٹوری کے لیے ٹائپ کرتے ہیں, آپ اسٹوری کا سلیکٹ دیتے ہیں, آپ کو اسٹوری بنی بنائی مل جاتی ہے. لیکن جب تک ایز اے جرنلسٹ وہ خبر میں نے خود نہیں لکھی, اس کے اوپر میں نے خود ریسرچ نہیں کیا, اس کے لیے میں نے اپنے سورسز سے کانٹیکٹ نہیں کیا, لوگوں کا نیریٹو نہیں لیا, تو وہ اسٹوری مکمل نہیں ہوگی. یہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کو صحافت میں آتے ہوئے سمجھنے کی. ایک سائڈ سے بھی آپ نہیں دیکھ سکتے نا, لائک اگر ایک سائڈ سے ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہو گیا, یہ اس طرح ہوا, تو دوسری تصویر کا رخ دوسرا بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے, تب جا کے آپ کی وہ اسٹوری کمپلیٹ ہوتی ہے. اچھا صوفیہ, ایک مزے کی بات بتاؤ, مطلب آپ فیلڈ میں بھی ہوتے ہو, اس کے علاوہ آپ نے ریڈیو پہ بھی کام کیا, رائٹ ناؤ آپ مطلب فیلڈ ورک بھی بہت کر رہے ہو. کبھی کوئی ایسا حادثہ, کبھی کوئی ایسا واقعہ جو ابھی تک آپ بھولے نہ ہو, بڑا انٹرسٹنگ ہو آپ کے لیے یا بڑا خوفناک ہو, جو آپ کے یہاں بیٹھ ہی ہے کہیں پہ؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں, بٹ اے پی ایس آئی کانٹ forget that. اے پی ایس کو آپ نے میں کور کیا اپنے آپ کو بالکل, میں نے اے پی ایس کو اسی دن کور کیا تھا. پھر اس کے بعد میں نے بادشاہ خان یونیورسٹی میں جب اٹیک ہوا تھا, مشال خان کا ہوا تھا, مشال خان کیس کو دیکھا تھا 2016-17 میں, تو موب نے ان کو مار دیا تھا, وہ دیکھا بالکل. یہ ساری چیزیں, یہ چیزیں نہیں بھولتی ہیں آپ کو. اے پی ایس کے لیے تو یہ تھا کہ میرے اپنے بہت چھوٹے چھوٹے نیفیوز ہیں, تو جب میں انہیں دیکھتی تھی تو مہینوں تک میری آنکھوں سے آنسو ہی نہیں بند ہوتے تھے کہ وٹ از ہیپننگ, ہم کہاں رہ رہے ہیں. اے پی ایس کا واقعہ تو کسی کو پورے پاکستان میں نہیں بھولتا, بالکل. جن ماؤں کے ساتھ وہ پیش آیا ہے تو وہ تو آج بھی آپ دیدہ ہیں, آج بھی اپنے بچوں کو یاد کرتے ہیں اسی طرح سے. اس طرح کے بہت سارے ایسے جرنلسٹ انسیڈنٹ ہیں جو ہارڈ کور اس پہ ہے. بٹ اگر تھوڑا سا فنی وے میں بتاؤں تو مجھے ایک چیز نہیں بھولتی. آئی واز ڈوئنگ دا ریڈیو پروگرام, مارننگ کا پروگرام کرتی تھی,
اور 0 پوائنٹ کی ایکسٹینشن ہو رہی تھی. اچھا. اس ایکسٹینشن کے دوران اسلام آباد کی انتظامیہ نے 16-17 درخت تھے جنہیں انہوں نے پہلے کاٹنے کا ڈیسائیڈ کیا کیونکہ وہ روڈ کے میڈ پہ آ رہے تھے. پھر انہوں نے کہا ہم اسے کاٹیں گے نہیں اور ہم ان کو شہر کی دوسری سائڈ پر جو گرین بیلٹ سے وہاں پہ ان کو ایڈجسٹ کر لیں گے. تو میں اس کے بارے میں بات کر رہی تھی, کوئی 7-8 منٹ تک میں نے اس کے اوپر ڈسکشن کرتی تھی. کرتے کرتے آئی جسٹ سڈنلی گاٹ بلینک آن دیٹ کہ جملہ یہ تھا کہ اور جب یہ درخت بڑے ہو جاتے ہیں تو اینڈ آئی گاٹ بلینک what they do. And I start بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ اس ٹائم بلینک ہو گئی. جی, اس کے بعد نا میرے مائنڈ میں نہیں آیا کہ درخت بچے تو بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں پروڈکٹیوٹی نظر آتی ہے نا. اس وقت ایک لمحے کے لیے میرا دماغ اتنا بلینک. بڑے ہو کر پھل دیتے ہیں صوفیہ, جو پھلدار درخت نہیں تھے. ایگزیکٹلی, کچھ سایہ دیتے ہیں. بس اس وقت میں کیونکہ بلینک ہوئی اینڈ آئی اسٹارٹ لافنگ. میرا پروڈیوسر کمرے میں آیا اور اس پہ مجھے میمو ملا تھا کہ واٹ یو ڈڈ, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم بولتے بولتے بالکل بلینک ہو جاتے ہیں, واش آؤٹ ہو جاتا ہے مائنڈ کہ آگے آپ نے کنیکٹ کس سے کرنا ہے. حالانکہ میں اس وقت امیڈیٹلی اگر اپنے دماغ کو استعمال کر لیتی تو مجھے درخت سے سایہ بھی ملتا, اس کے نیچے انجینئر اور ڈاکٹرز بھی نظر آتے ہیں جو پڑھتے ہیں, اپنی تیاری کرتے ہیں. لیکن آن دیٹ اسپاٹ یہ والا واقعہ مجھے کبھی نہیں بھولتا براڈ کاسٹنگ کے فیلڈ میں کہ میں بھی ایسے بلینک ہو جاتی ہوں. میں ابھی تک اپنے آپ کو سوچتی ہوں میں کیسے بلینک ہو گئی تھی. سم ٹائم انسان ہو جاتا ہے اور ایک ظاہری بات ہے غلطی بھی انسان سے ہوتی ہے. اچھا صوفیہ, آپ رائٹ ناؤ انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ بھی کام کر رہے ہو اور پاکستان میں بھی آپ بہت کام کر رہے ہو, تو فرق کیا محسوس کر رہی ہیں آپ کے ان اداروں کے ساتھ کام کرتے وقت کیسا محسوس کرتی ہیں اور پاکستان کے جو ادارے کام کرتے وقت کیسا محسوس کرتی ہیں؟ ڈفرینس تھوڑا سا اگر آپ بتانا چاہو. اچھا, بہت سارے چیلنجز ہیں, بہت سارا فرق ہے. جیسے میں BBC CNN کے ساتھ اگر میں فری لانسنگ کر رہی ہوں تو ایک تو جو بڑا گیپ آتا ہے وہ آپ کی پیمنٹ کا آتا ہے. آپ کی پیمنٹس وہاں سے بہت اچھی ہیں, آپ فری لانسر کے طور پہ بھی کام کر رہے ہو تو یو کین ارن گڈ. پاکستان میں ہمارے جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں وہاں پہ سیلریز ابھی تک بہت لو ہے. آپ یقین کریں ایک نئے جرنلسٹ کو یا کسی رپورٹر کی انڈکشن ہوتی ہے تو وہ 30 سے 35 ہزار روپے میں ہوتا ہے. ایون 10 سال کی ٹریننگ کے باوجود اس وقت اسلام آباد کے بہت سارے صحافی ایسے ہیں جو 35 یا 40 ہزار سے زیادہ نہیں لے رہے ہیں. اور اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ رپورٹرز ہیں یا جو براڈ کاسٹ جرنلسٹ ہوتے ہیں جو اسکرین پہ آ کے کرتے ہیں وہ بھی اتنا ہی لیتے ہیں. سیم, وہ بھی اتنا ہی لے رہے ہیں. کچھ چینلز کے علاوہ دیر آر جسٹ فیو چینلز جو آپ کو اچھی سیلریز دے رہے ہوں گے. لیکن ایک تو ڈفرینس ہے کہ آپ کو پیمنٹ وقت پہ نہیں ملتی ہے تو تھوڑی ملتی ہے. دوسرا آپ نے ڈفرینس کیا فیل کیا ان دونوں اداروں میں؟ پروفیشنلزم کا بہت فرق ہے. ان کی انٹینشنز ہمیشہ ڈیولپمنٹ پہ ہوں گی, ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ اسٹوریز ہیں. ہمارا بیسک ایشو یہ ہے کہ ہم صرف پالیٹکس کور کر رہے ہیں. آپ پچھلا 1.5 مہینہ اٹھا کے دیکھ لیں, بلکہ 1.5 سال دیکھ لیں, جب سے گورنمنٹ کی ڈی لے ہونے کی باتیں شروع ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی, اس وقت سے لے کر اب تک ہم کیا چیز فیس کر رہے ہیں؟ صرف پولیٹیکل چیزیں. اور امپیکٹ اس کا یہ ہے کہ آپ کا ملک ڈیولپ نہیں کر رہا, آپ کی اکانومی ڈیولپ نہیں کر رہی, آپ لوگوں کی ایجوکیشن کے اوپر بات نہیں کر رہے. اور جو بیسک پرپز ہے میڈیا کا وہ انفارمیشن ٹو دا پیپل ہے جو کہ ہم نہیں دے رہے ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اتنا بڑا چیلنج ہے پاکستانی میڈیا میں. آپ ہر چیز جو ہے چینل اسپیسیفک انفارمیشن دے رہے ہیں, آپ ہمارا ایک مسئلہ ہے لائک صوفیہ آپ اس سے ایگری کرو گے, ہمارا ایک مسئلہ ہے جو چیز ایک ہاٹ ٹاپک ہوتی ہے تو اس پہ ہر بندہ کام کر رہا ہے, چاہے وہ نیگیٹو امپیکٹ ہی جا رہا ہے. انٹرنیشنل لیول پہ آپ کا نیگیٹو امپیکٹ جا رہا ہے, آپ کا نیشنل لیول پہ بھی نیگیٹو امپیکٹ جا رہا ہے, بٹ آپ اس کو کور کر رہی ہیں اور آپ وہ نیوز دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے پولیٹیشینز بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے رپورٹرز بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے جرنلسٹ حضرات سینئر صحافی بھی بیٹھ کے اپنے یوٹیوب چینل پر بیٹھ کے وہ بول رہے ہوتے ہیں جو نہیں. کیونکہ اگر آپ ایک ادارے کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ادارے نے کچھ آپ کے لیے پرنسپلز رکھے ہوتے ہیں, رولز ہوتے ہیں ان کے کہ آپ نے وہ بریک نہیں کر سکتے. لیکن آج کل جو ہمارے سینئر صحافی انہوں نے یوٹیوب چینلز کھولے ہوئے تو وہ ہر وہ بات ایسی کر دیتے ہیں جس کا امپیکٹ ہمارے ملک پہ بہت برا. دیکھیں نا, ہم ایک بھیڑ چال چل رہے ہیں جرنلزم میں. اگر آپ دیکھیں پازیٹیوٹی کی طرف نہیں جا رہے, بالکل نہیں جا رہے. اور آپ صرف دیکھیں ایشوز کیا ہے, ویمن ڈیولپمنٹ کا ایشو, ایجوکیشن کا ایشو, بچوں کے ریپ ہو رہے ہیں اس ملک میں, چائلڈ ابیوز ہو رہا ہے. پچھلے دنوں یہ 12 ہو گیا ابھی واقعہ میں کل کی بات ہے دیکھ رہی ہوں. ایگزیکٹلی کل کا سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یار اس بچی کے ساتھ اتنا ظلم کر کے آپ اس کو مار پیٹ کے آپ اس کو چھوڑ دیتے ہو. لائک یہ چیزیں ہم نہیں کر رہے کہ ایٹ لیسٹ ہم ایک اس چیز کے پیچھے پڑ جائیں, ایک بندے کو عبرتناک سزا دے دیتا کہ دوبارہ وہ چیز ہو ہی نہ.
ایک دن وہ چیز بہت ہائی لائٹ ہوتی ہے, اگلے دن پھر ہماری پالیٹکس آ جاتی ہے. پریورٹی نہیں ہے نا ہماری, جب تک ڈیولپمنٹ پریورٹی نہیں ہوگی ہم چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے. اسی کا امپیکٹ دیکھیں ہمارے پاس کتنے طریقوں سے آ رہا ہے. آپ کا برین ڈرین ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے برین ڈرین؟ اس لیے کیونکہ آپ کے ملک میں ایکسیس آف انفارمیشن نہیں ہے. جو لوگ صحیح بات کرتے ہیں ان کے لیے جگہ نہیں ہے. جو جرنلسٹ بھی آپ کو صحیح بات کرنے والا نظر آئے گا نا, اس کے لیے دیر از نو اسپیس ان یور ٹی وی چینل, اخبار. وہ فارغ ہے, وہ بیٹھ کے اپنا یوٹیوب چینل چلائے. پھر جب وہ اپنا یوٹیوب چینل چلائے گا تو وہ یہ دیکھے گا کہ اس کو کون دیکھتا ہے, وہ کون لوگ ہیں جو اس کو سرچ کرتے ہیں. آپ یہی کہنا چاہ رہے ہو کہ پھر وہ صحافت ٹرینڈنگز کو پہ بھی جائیں گے. آزادی اس طرح سے حاصل نہیں ہے. بالکل بھی نہیں ہے. صحافت کی تو الیکٹرانک میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ تو ہر بندہ صحافی. تو سوشل میڈیا پہ تو صحافی نہیں ہو سکتے نا, لیکن وہ تو ہر بندہ بنا ہوا ہے نا. بالکل, دے آر ٹرائنگ ٹو بی. اور اس کا امپیکٹ دیکھیں نا, ہمارے پاس فیک نیوز آ رہی ہیں, مس انفارمیشن آ رہی ہے, ڈس انفارمیشن آ رہی ہیں, فیملیز ڈسٹرب ہو رہی ہیں. آپ کسی بھی طرح کی اسپیسیفک انفارمیشن کچھ سرٹن لوگوں کو دے رہے ہیں لیکن وہ بہت سارے لوگوں تک جا رہی ہے. امپیکٹ اس کا یہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. میں کسی کو بھی ذرائع کے نام سے کوٹ کر کے کچھ بھی بتا دوں, لوگ سن لیں گے اور مان بھی لیں گے, اور وہ مان بھی لیں گے. تھینک یو سو مچ صوفیہ فار کمنگ. بہت بہت شکریہ. ګرانو کتونکو صوفیہ سره خبرې وسلې ډېر مزیدار غونډې یو سیشن و خو دې وخته پروګرام چې وخت د وړې شان د میوال چرته بل پل مز تاسو کالز به هم اخلو بیکاز اوسه پورې هو ګیس سره بیزي و تاسو کالز به هم اخلو زکی پله به هم زو خو چرته بل پل مز صرف او صرف په خیر پښتونخوا کې موږ سره اوسئ. جی ګرانو کتونکو پروګرام چې یوزلی بیا تاسو ته هر کله وایم چې چار ټي وي سکرین اوس آن کړی ده هغو ته زه کلیر کټ وایم چې تاسو پروګرام چې ډېر داسې څیزونه مس کړ چې ډېر مزیدار و. خو خیر که اوس مو ټي وي آن کړی ده نو تاسو خپل نمبر ښیم, تاسو کال پکې کولی سو. نمبر دا 05187476604, بل نمبر دا 05187477704. ډیفرنس صرف 604 او 704 والدا په سکرین باندې تاسو بل نمبر به مخکاری تاسو په اخ باندې کال کولی شو. تاسو مونږ ملمنو سره خبرې کولی شو. بل زکی چې کوم ریسیپي ده هغې حواله سره خبرې کولی شو. موسټلی زکی کوم کیما جوړی نو ما ته موبایل کې یو میسج راغلی چې دا کیما خو زه هم پخولی سم, زه هم پخولی سم, پخه ما ورته ما زکی کیما یو بلې ریسیپي بل انداز سره راوړې ده, ډېر خوږ او ډېر مزیدار څه جوسي غوندې کیما راته جوړی. هغه کیما چې تاسو ټیسټ کو تاسو ته لږ پته ولګي نو ور به شو زکی پله او زکی نه پته کړو چې آیا زکی چې دا کومه کیما ده آپ چوره پورې ریډي شوه. زکی کیا اپډیټ ہے؟ بالکل ډېر مزدار ده. تاسو را پورا سټوډیو کې د کم فلیور سمیل ورا فریگرنس ورا روان وي او ډېر زبردست تقریبا دی باندې تقریبا تا دا خوشبو راسي نو موږ راسم غر کې ورجی تجي او تر سبا مله وختي پاسېدلی یو. بالکل د دې کم فلیور ډېر زبردست ټیسټ دی او بل دی به تقریبا 15 منټ نور به لګي. دا تاسو ماخامه اوبو کې مو یو شوله د کې لګوندې په میډیم فلیم باندې ورو دا به فرای کوم به بیا تقریبا بعد دم باندې مولګم هغه نه پس بعد دا ډیش آؤٹ بو کوم دا به ریډي شي او ریډي شي. بل ټول امپورټډ خبر دا ده نن کوم سپیشل کوم ټوټکا ده ډېر زبردست ټول به ډېر زیات مفید دی. اکثر موږ ګوره روټۍ ته ناسو چېرته محفل کې ناسو موږ باندې هچکي ولګي که نه, او اکثر یو کافینګ نه هچکي که نه روټۍ ته منځ کې و دا نواله هغه شي د هغې لپاره ډېر زبردست ما سره مفید ټوټکا ده. تاسو اکثر دا پیاز جو عام پیاز ډېر زیات فایدې ډېر زیات لري که نه, اول تاسو پیاز سپین بکې اور تقریباً سټم روټۍ کې استعمال روټۍ سره استعمالوي. کله که تاسو هچکې راځي سټم هچکې تاسو راشي هغه پس هغې نه مخکې تاسو پیاز استعمال کې لغوندې کټ کې وخوړې او بیا تقریباً 10-15 دا استعمالوي. د دې سره د تاسو هچکې دا بیخي ختم بشي او د دې ډېر زیات استعمال پیاز هم ډېر زیات صحت لپاره ډېر زیات مفید دی, ډېر زیات فایدې لري او دا تاسو خپل ډېر ډون کې دا پیاز تاسو استعمال نه زکی دا خو دې راته نه وویل چې کله هچکي ولګي نو ډایرکټ پیاز به خورو روټۍ سره که اوبو سره به څښو؟ نه تاسو روټۍ سره مخلي چې داسې تاسو ایز سیلډ په طور تاسو استعمالولی شئ بغیر د روټۍ سره. ښه صحیح. مطلب وایي که اخ ټایم ته تاسو چېرته محفل کې ناست یو, چېرته روټۍ کې ناست د چا سره ملګرو سره چېرته محفل کې ناست نو ظاهري خبره ده موسټلی داسې وي چې سړي باندې एकदम هچکي ولګي
خیر موسٹلی خلق خدا میں چی ہچ کی تب لگتی جب کوئی یاد کر رہا ہوتا ہے نو آغا ما ته لګي چې هغه خلک چې کوم موږ مس کوي نو هغه چې کوم دغه موږ زر زر پیاز نه ختم خیر پیاز نورې هم ډېرې فایدې دي ابا ذکینه کله بیا پته کو ګرانو کتونکو اوس پر راشو سټوډیو چې بل چې کوم د درانه میلمه جوائن کړي هغه هم د جرنلزم فیلډ نه تعلق لري هغه هم صحافت هم کړی د دې نه علاوه مطلب شاعري هم ډېر زیات ذوق لري دې نه علاوه چې کوم د ښه لیکل هم ډېر مزیدار کوي مطلب لیکل که تاسو وګورئ نو هغه لیکل هم فټ کوي او شاعري هم ذوق لري ډیفرنٹ ایونټس هم داسې دي چې مطلب ایونټس هم کور کوي او په خپله کوشش هم دا کوي چې ایونټس چې کوم دي هغه ارګنایز هم کړي نو هغه ایونټس کې هم داسې څیزونه نه وي چې یار ډانس ناچ ګانا کوشش دا کوي چې لږ کو انټلیکچوال خلک به چېرې انوایټ کړي داسې چې کوم لیکوالان یې شاعران یې ادیبان یې هغو کوشش هم دی چې هغه خلک ګډه کړي چې کوم جو مطلب موږ ته څه سبق ور زده کړي نو ګرانو کتونکو او ستاسو ته سټوډیو چې هغه زه انټروډیوس کوم ما موږ سره دې وخته سټوډیو کې موجود دي نظیم مندوخیل صاحب راځي چې هغو ته هرکلی وایي پروګرام کې او ستړي مسي ورته وي سلامونه سر جي ډېره مننه سلامت اوسئ خوشحاله اوسئ شکر دی خیم ستاسو کتونکو ته سلامونه احترامات وعلیکم السلام وعلیکم السلام اچھا سر جی تاسو صحافت دنیا نه خو تعلق لرو دا خو موږ ته ډېر ټایم نه پته ده بیکاز پریس کلب کې موږ چې کله به هم ملاقاتونه کېدل تاسو به همیشه هلته وو مطلب پریس کلب کې به موږ اول پښتون جرنلست اسوسییشن یو جوړ ده نو هغې به وقتا فوقتا موږ داسې یو ځای کېدلو بیا به کېناستېدلو په هغه باندې لکه ابي هم مزید نور څه کولی سو پښتنو لپاره نه داسې کوم چې کوم جرنلسټان دي چې هغه لږ کو اګنور دي یا ساته څه جاب مسلې دي چې پرابلمز دي نو هغه چې کوم پښتون جرنلست اسوسییشن هغه دې پر جوړ شوی او هغې بهانې به موږ ټولو یو بل سره ملاقات وشو یو بل مو سره وکتل بیا به لږ کو انټراکشن وکړی چې یاره دا داسې دي او مزیدار غوندې سیشن به نو زه دا وایم چې سر جي فرسټ اف اول خو تاسو ریپورټینګ هم کړی ده براډکاسټ جرنلزم هم کړی ده هوسټینګ هم تاسو ډفرنٹ پروګرامز او ټاک شوز ول کړی ده نو دا ایکسپیرینس اوس که تاسو ول چې کومې نن سبا دو ولې اکټیویټیز دي تاسو یو نوې ژوند په نام یو تنظیم ده چې هغې تاسو مزیدار غوندې ایونټس ارګنایز کوو نو دا خوند درکوي کوم دغه کار یا چې کوم هغه تاسو ول صحافت ورځې وي هغه ډېر ټف ټایم به وه چې یاره دا به کوم دا به کوم دا به کوم نو څه ورته ګورو د خپل لایف چینج سره زه دا وایم چې صحافت زموږ پروفیشن دی که نه هغه موږ ایز پروفیشن کوو هغه زموږ یو د ژوند تګلاره ده چې موږ ځان ته معلومه کړې ده په هغه باندې موږ کار کوو هغه خو خپل خوند دی هغه که ګرمي وي که یخني وي که اور وي که هر رنګ حالات وي موږ به ځان ورسوو او بیا چې ستا په شان داسې قربانه ناست وي او میلمانه راسره وي د هغه بیا خپل ځان ته خوند دی خو د نوي ژوند دا یو خوند دی چې موږ کله دا جوړ کړو اچھا دې مقصد چې جوړونه وال دا نوي ژوند دې ته راځم دا په 2014 کال کې موږ زه په نوخار کې وم هلته ریډیو پاکستان پېښور سره له اف ام 101 سره ایز آر جما پروګرامز کولو نو بیا موږ ملګرو دا تنظیم را جوړ کړو چې یاره یو داسې تنظیم دی وي چې هغه د ادبي هم وي ثقافتي دی هم وي چې موږ په دې کې شعر و شاعري هم کو او کلتور سندره او ټپه او دا شی هم ژوندی کو نو بیا په ورو ورو باندې هغه موږ فلاحي ته هم ورسولی نو مقصد دا دی چې ادبي دی کلتوري دی صحافتي دی زموږ صحافیان ملګري ډېر راسره دي او دغه دی فلاحي دی مقصد مو دا دی په دې کې بیا مختلف کارونه مطلب هغه چې کوم تاسو ایونټس کوو نو هغې کې څه کوم تاسو انکم وي نو هغه فلاحي کارونو کې ولګوو بیا دا داسې دی چې اوس لکه د اختر را روان دی د قربانۍ ورځې را روانې دي زه زموږ نوی ژوند تنظیم موږ سروې کوو چې لکه اوس د کچا آبادیانې د ترنول شو دا 26 نمبر په دې سیمو کې موږ ګورو په هغه کې موږ غریبانانو خلکو لیسټونه را تیار کړو چې دا خلک قرباني نشي کولی اچھا بیا وګورو چېرته داسې یو خیراتي اداره لکه اوس غټه اداره وي چې هغه اجتماعي قرباني کوي د هغوی سره موږ خبره وکړو چې دا لیسټونه دي دا کورونه دي دا نمبر دي دې خلکو دپاره موږ ته د قرباني بندوبست راوکړي نو هغه بیا د 100 کورونو دپاره یو نیم 100 کورونو دپاره موږ هغه بندوبست ورباندې وکړو او چې مطلب هغه ټوله غریبانو ته غوښه ورسېږي قرباني په هغه ورځ کوشش کوو چې غوښه ور ورسېږي یا داسې دغه راغو چې نو مطلب دې پر تاسو ډېر ټایم اول نه کار سټارټ وکړه نه چې اوس سټارټ دی اوس سټارټ دی مطلب ښه نو دې پر سر تاسو دا فنډینګ څنګه کوو لکه خپل ملګري کوو که څه بل څوک تاسو دا فنډینګ کوي درته په دې کې اوس کیټګریانې دي لکه اوس موږ سندریز ماښام مشاعره ایوارډ سرمني کوو هغه کې موږ ګورو داسې کمپنۍ داسې ادارې لکه اوس ستاسو هم
پښتوون دی کنه هغوی سره موږ دا خبره وکړو چې د دې سپانسرشپ تاسو وکړئ پروګرام به نیم ستاسو په نوم وي نیم به د نوي ژوند په نوم وي معنا هغه کې به لوګو ستاسو هم لګي زموږ به هم لګي هغه کې بیا موږ ورته وایو چې هغه سپانسر چې کوم هغه تاسو پلیټ کو پیسې بیا بچ او موږ سپانسرز ګورو چې هغه ته موږ ورکو چې د آرټیسټانو دومره پیسې دي د ساوند دومره دي د حال دومره دي او موږ په میلمنو دومره خرچه راځي نو هغه پیسې هغوی باندې موږ ادا کوو په خپل هم نه اخلو هغوی ته وایي چې دوی ته دا پیمنټ وکړي بس دا پروګرام موږ سره تیار نو هغه چې کوم ایونټ چې تاسو واسو انکم پکې پیسې چې پکې تاسو ان غو کو جنریټ کو هغه نو بیا غلګ غریبانو لپاره کې چې هغه تعلق کو تاسو کوشش هغه د لپاره دا خو صرف د یو ایونټ د لپاره زموږ وي او د غریبانو د لپاره موږ دا کوو چې زموږ دا اوس تقریبا یو 4 ورځې مخکې موږ د والک اپریشن وکړو د دې پښې اکسیډنټ یې کړو د کرین سر مزدورو کلندرو د شاله خوا گاډي ورته رالی په دپشه ووالي د هغه دپشه ریزې شو نو د هغه دپاره بیا موږ څه کوو زموږ د ارګنایزیشن چې کوم خپل ملګري دي هغه بیا موږ په خپله اپنې مدد خپله مطلب لګي اپس کې خلکو امداد کو او ما دغه کوشن وکړه چې تاسو دا کوم تنظیم ده د یو خو تاسو ویل چې فلاحي کار هم کوو بل موږ کوشش چې خپل کلتور هم مخامخ راولو خپل چې کوم د ادب سیزونه دا موږ ډېر زیات هیر کړي دي که نه په شاو پرېښي دي نن سبا ماشومان هغه شاعري هغه چې کوم موږ لیجنډري آرټسټ و هغه هم نه پیژني نو هغو پر هم تاسو کوشش دغه شیزونه واپس راولو اچھا سر جی یو بل تاسو کې ما ډېره پلس پوینټ نوٹ کړی دغه دا ده چې همیشه دو کوشش دا کوي چې خپلو ایونټو کې هغه داسې ما خویندې هغه داسې جنکۍ چې کوم ډېرې قابلې دي آیا که شاعري فیلډ ده آیا که جرنلیزم ده آیا که لیکوال ده څه شی ده نو که څه لیکل کوي نو هغه ته داسې پلیټفارم نه میلاو کیږي نو نسیم سر چې کوم د هغه داسې هغه خپل ایونټس کې دغسې جنۍ رابولي او باقاعده هغه انټروډیوس کړي هغو ته یو پلیټفارم ورکوي او بیا ډېر مطلب چې کوم سینیر صحافیان یې هغه ایونټ کې یا چې کوم سینیر خلک یې ادب ثقافت سره تعلق لري نو هغه ورته اپریشیټ کوي ډېر زیات نو په دې خبرې باندې صحیح وایم که نه په دې زه ستاسو خبره نور هم اضافه پکې کول غواړم چې موږ سر جي دغه باندې به جواب کو دا ذهن کې به دا خبر ساتو اوس دې وخت موږ سره ډېر سینیر جرنلسټ کال دی خو تاسو لپاره به سرپرایز وي السلام علیکم وعلیکم السلام پریشې سلامونه سر جی بے وفائی مو کړه ډېره زیاته بے وفائی مو کړه ډېر زیات تکلیف مو راکړی ده ما تاسو درنه خفه یم سخت سهار سبا تاسو پروګرام یې زه څه کوم بس تاسو سر جی نسیم صاحب موږ سره موجود دی تاسو زه یم چې ما خو ورته وویله چې تاسو وپېژنو سر جي تاسو ګیس کو ګروپ کې ګورم نصیب مندوخیل سره ملاقات نه دی شوی زما سر جي لږ خپل نام به نه اخلو خپل نام به نه اخلو سر جي تاسو ګیس کو اواز نه بیکاز دو ډېر یونیک انداز د خبرو وال دا دې دوه خبرې نور را سره وکړي سلام علیکم ستړي مه شئ وعلیکم السلام سر جي نوم به نه اخلو ښه نوم به نه اخلو ټوپ مندوخیل چې څونه دي کړل زما د زړه سر دي ټول خپل نوم به نه اخلو دا مینه ده ماته اوس لهجه زموږ د جنوبي اضلاع راته ښکاري لهجه خو ډېره یونیک ده خبرو باندې ډېر زور ورکوي تام تقریبا جنوبي اضلاع والا دغه زموږ والا پښتو نه د پېښور ویلي پښتو چې کومه ده که نه دې کې خو شک نشته بالکل بس اوس زه د مځکه نشم راوستی چې کیدای شي موږ د پی جی په میټینګ کې چېرته ملاقات نه سر جي داسې کیدای نه ستاسو یې نه پېژنو دا خو ټول دنیا پېژني تاسو خو لږ نوم او یو ډېر یونیک غوندې انداز ده په دا ټکي چې کوم دي که نه پښتو ول ټکي ډېر په زور سره وایي ډېر مزدار غوندې پروناونسیشن یې کوي سر جي چېرته خبرې رسلو کو دا راته ووایي چې طبیعت مو څنګه ده یاره ډېر الله احسان دی زه دغه وایم چې always better than yesterday د الله تعالی احساناتو کې احسان دی شکر الحمدلله ارسلان صاحب ښه تاسو غلط نوال دي دعاګانې دي زنده او باد شي ښه اسه تاسو سرجریش کو دا طبیعت لږ ناسازه یې سم ټایم زه دا خبره اورم نو دې پاسه پراپر ټریټمنټ وغیرہ مو نه سٹارټ کړی نه الله ټول احسانات شکر د پروردګار ښه مطلب اوس الحمدلله شفی محسوس کو بالکل آلویز ډېر خدای فضل دی شکر الحمدلله ښه نو نسیم صاحب خو سټیل تاسو نه پیژني یا وایي لږ د نورې خبرو کې نورې خبرو زه وایم ارسلان اسد صاحب چېرته خو نه دی زما شک داسې راغی دا داسې شاکر پیشان دغه کې د ګورم ګروپونو کې مختلف ځایونو کې خدا دا چې
څونه چې دا ذوب والا دغه دی نور چې کوم یعنی هر پښتون چې کوم په دنیا کې دی الحمدلله هغه عظیم صدیقي پیژني لالا عظیم صدیقي صاحب دی نو ګوره اوس ما نوم حیران وم چې دا اواز ډېر جانا پہچانا و که نه اصل چې دو دن راتګم و نو اصل چې بیا دو ما سره عین ټایم باندې موږ سره بې وفایي وکړه ویله چې بس لږ مصروفه یم نه شم راتلی نو بس عظیم صدیقي صاحب زما د طرف نه احترامات سلامونه او بخښنه به دې غواړم چې ما هغه اواز صحیح کیچ نه کړو نه نه سر جیول خو ډېر یونیک انداز هم اوس چې زه چا سره خبره کوم نو چې عظیم صدیقي سره کال مې که نه نو ټک زه وپېژنم چې دا عظیم صدیقي سر دی یو جهان مننه سر جي تاسو هم یو جهان مننه خوشحاله اوسئ کال کونو لپاره یو جهان مننه ښه سر جي نو هغه ته سرپرایز کال و تاسو لپاره خو تاسو ګیس نه کړی نو حالانکه ډېر یونیک انداز د خبرو اترو وال او ماشاءالله ډېر ښه دی او بس نن راتګ وغول خو لږ طبیعت یې خراب و ځکه هغه ونه جوین نه کړو الله د صحت ورکړي ښه سر جي چې کوم ما خبره کړو د جنکیو والا فیمیل والا او هغه اوس زه راځم دې ته موږ تیر کلم ایوارډ سرمني وکړه نوی ژوند امن ایوارډ 2021 که نه اوکې کتابونو ته مو ورکړو شخصیاتو ته مو ایوارډونه ورکړو د پښتو چې کوم کار یې کړی دی اوکې دې ځل موږ دا مشوره وکړه چې زموږ په پښتنو کې چې کومې مصورې جنکۍ دي نجونه دي که نه که چېرته چا هم انځورګري کړې وي موږ هسې اعلان وکړو چې د انځورګرۍ دپاره ایوارډونه او د هغه نمایش اگزیبیشن به وي که نه خو په دې کې موږ ته له ملاکټ څخه د نجونو جوړ شوي انځورونه راغلل له ژوب څخه راغلل حالانکه په ژوب کې دا شی ډېر سر جی دا چې کوم د ډېر امپورټنټ خبره ده خو ما سره شارټ بریک ده بریک والو بس سمه ده بل ګرانو کتونکو پروګرام کې وخت شوی ده یو وړې شان د میوال چېرته بل پله مزه بیکاز ډېر مزدار ډسکشن روان ده صرف او صرف په خیر پښتونخوا کې موږ سره اوسئ جی ګرانو کتونکو په خیر پښتونخوا کې پریشي خان زلي بیا تاسو ته هر کلی وایي ګرانو کتونکو سټوډیو کې دی وخت موږ سره درون میلمه نسیم مندوخیل صاحب هم موجود دی ورسره زکي تاسو لپاره زبردست غوندې مزدار غوندې جوسي کیمه هم جوړوي او ورسره تاسو ول کال زما خرو لګیایو او بل خبره دا ده چې خبره مو کوله ډیره امپورټنټ ډیره مزیداره چې نسیم مندوخیل صاحب سره ما خبره تر کوله بریک چې تاسو د دیوانو لپاره تاسو د چې کوم د شاعرانو لپاره تاسو چې کوم د لیکوالان دي هغو لپاره د بل ما خویندې دي چې هغو لپاره ډېر مزیدار دو ایونټس ارګنایز کوي او بیا هغه ایونټ چې کوم د ډېر مزداري کلچرلی ورسره ټول راځي پکې هلې ځلې لګیایي او میوزیک هم پکې موسیقي خو امپورټنټ ده که نه موږ ول عام دو کوشش کوي چې ریجنل چې کوم آرټسټان دي هغه پکې انوالو کړي سچ تاسو به د خپل ارګنایزیشن به دوره نه وي څومره ماته پته ده که نه بالکل نو تاسو هم په رابطه کې ډېرې زموږ د ارګنایزیشن ګورئ که نه نو چې ګورئ نو خامخا به درته پته ظاهري خبر ده اصل چې دو همیشه کوشش کوي چې دغه ریجنل چې کوم آرټسټان دي فنکاران دي چې چاته غریبانو ته کار نه میلاو کېږي نن سبا خو مهنګایي هم دومره ده دو کوشش کوي چې دو هغه هم ځان سره انګیج کړي تاسو وزر جي یو دوه ایونټ خو ما په خپله هم اټینډ کړي یو خو ما په خپله هوسټ کړی و دیټس وای ما ته ډېره ښه پته ده چې دا څه تاسو دې ایونټ کې ما بلنه درکړې وه تاسو زه به درځم بیا رانغی که نه بس چې مصروفیات به وي که نه اصل چې ما خپله هم ډېر هیکټیک روټین ده خو تاسو نه ما دا بریک ګیله وکړه چې ټولو پر تاسو ایفرټس کوو نو دا بې زبانو پر تاسو ول څه نه کوو چې دا کوم غریب چرین پرند دي یا چې کوم دغه ظلم روان ده دغه غریبانو سره دا سټری ډاګ سټری انیملز دې پر تاسو ماته چې دې پر هم ډېر زیات موږ ایفرټس کوو لګوي نو په دې باندې تاسو کم کار کړی دا مالت تاسو لږ رڼا په واچو زموږ د نوي ژوند د کو چیرپرسن تانیا تاجک صاحبه په پېښور کې ژوند کوي هغه چې چېرته هم داسې واړه پپیز کوترې خلک ورته وایي زه د ملګرو ته وایم ماته زموږ په دې نوي ژوند په د اوس پروګرام کې په سکرین باندې اسمبلی سکرین باندې د دوی تصویرونه چلیدلو موږ دا ریسکیو کړي وو هغه علاج مو کړی اپریشن یې مورته کړی تاسو تنظیم په دې مادم کار کوي لګیا بالکل کوي تانیا تاجک صاحبه کوي هغې خپل شلټر ورته جوړ کړی شلټر ہوم دی دلته د نیشنل پریس کلب په مخ کې موږ په هغه ټایم کې تانیا تاجک څه کوي هغه مطلب هغه خپله څه کوي هغه سوشل اکټیویسټ ده هغه اوکې نو هغه خپل شلټر ده بزنس وومن ده شلټر یې کوم ځای کې ده پېښور ایت آباد کې ده یو خو هلته هغه ده که نه سبا نمیږي آی تھنک سو محسود که نمیږي هغه هم ډېر غټ شلټر لري خو هغه چې د 400 چې نه دا په ذاتي حیثیت باندې لکه اوس ستاسو چې کوم
ما کتلی دي تاسو ډېر زیات ساتئ او په دې ډېر خفه کېږئ نو د دې هم داسې دی په ذاتي طور باندې راولي او خپل کسان ورته ساتلي دي هغه ویډیوز به بیا زه تاسو سره شیر کړم نو مطلب تاسو ته هغه ارسکیو کو بیا غو علاج کو بیا اسپتال یې واخلي ترنه هغه خپل راوړي پېښور نه اسلام آباد ته دلته علاج وکړي بیا یوسي او بیا چې دلته موږ پیدا کړو بیا دې ته ورکړو چې د یو بل ځای نه وي دا شته دا موږ کار کوو اوکې زبردست مطلب دا هم تاسو کولو دا خو ډېره ښه خبره چې تاسو دا کار کوو ورسره لګیا یو نه خو دې پاره څه تاسو سوچ کړی چې دې پاره به ځکه چې دو علاج هم ډېر مشکل نو دې پاره تاسو فنډینګ په خپل هغه ملګري په خپله یو ځای کوو هغه په خپله به شخصي چې کوم دا خپل کاروباري ښځه د خپل کاروبار کوي که نه نو په خپلو پیسو له چا فنډینګ نه کوي چې د خپل جیب خرچ په پیسو باندې هغه ساتي ښه سرجي موږ سره یو کالره ده ډېره زه وایم چې مزیداره ښځه ده او همیشه کال راته کوي خو چې کله دې زړه ومني بیا دی کال کوي موږ سره ده مسرت سلامونه مسرت هلو کوئی ویکینڈ ہو تو سلامونه مسرت علیکم وعلیکم السلام څنګه یې مسرت ٹھیک ٹھاک الحمدلله ټول واوریدل اند غلی و ما کوه ښه مطلب پروګرام دې پورا وګټلی لیکن اوس کوم راوستو نو وخت دو 10 9 جون وخت نه د پاره دایم او کول او د پاره سوچ او هغه توان نو پاره یو شم کته باندې ښه مسرت نن د اواز کټ کیږي یاره نیمه خبرې باندې پوه په نیمه خبرې ته نه پوه کېږم دا وسه چل کېږي دا مخرج سټوډیو کې نیم بداوري او نیم داوري دا خبرې خو پوره راشي خو منځ کې پچې کټ شي پاز پکې راشي ما وی چې دو نوې چې کوم خو دې پاره یو شعر هغه کوم کتا ډېر ګهرا سوچ ده ښه ته شعر ورته وای ډالې کې ورته جی جی ښه شور ولې نه وایا کنه السلام علیکم سر وعلیکم السلام په خیر راغی ستړي مه شئ الحمدلله جدا تاسو دې پاره یو شعر دی چې تاسو جو کوئی خلقوں دے پر سوچ کوي مننا ارشاد ہے کہ سب کی ساکی پہ نظر ہو یہ تو نہیں ساکی کی سب پہ نظر ہو یہ ضروری ہے مگر واہ ډیر اعلی زبردست ډیر اعلی دا وګوره مسرت دا شاعر ذوق هم لري بالکل ډیر خپل یوه خبره کې وای نه پورا سمندر یوه کوزي چې بند کړه بند کړو کیا بات ہے مسرت ډیر اعلی مزدار خبره دی وکړه کال کوونه پاره یو جهان ورنه خوشاله اوسئ جی جی دا کوم او خبر جمع کوي نو دای به تنظیم ولا خپل راځي او غدای د پاره ور دا اید هغه خامخه چې جمع کوي ها دوی ته تاسو په دغه په خپل جمع کوو که تنظیم ولا به تاسو ورته راځي او خبر کوي دا داسې دی لکه زموږ ایریا چې کومه ده زموږ د ترنول او 26 نمبر په دې سیمه کې کوو دلته موږ سره پوره لیسټونه پراته وي او هغه موږ ګورو چې اکثره زموږ پښتانه ډېر غریبانان دي د غرونو نه راغلي دلته مزدوري کوي څوک د لاس دیاړي کوي نو یا که بیا هر څوک وي ضروري نه ده بحیثیت انسان یې موږ ورکوو که نه هغه موږ سروې وکړو هغه لیسټونه موږ تیار کړو هغه مطابق باندې بیا موږ په هغه سیمه کې ورکړو اوس په دوی نه یم خبر چې د دوی که چېرته هلته څوک وي او هغه د نوي ژوند سره رابطه وکړي بالکل به د هغوی غریبانانو دپاره موږ کور ته بیا ورسوو ښه مسرت که تاسو هم وایي که څوک رشتهداران مو هغه ایریا کې نو تاسو هم د نوي ژوند سره رابطه کولی شئ او انشاءالله هغو ته به هم چې کوم د قرباني ولا غوښه د آب لازمي ور ورسیږي انشاءالله ښه سرجي دا راته ووایو چې دې نه علاوه څه فیوچر چې مو نور کوو لپاره مو څه ارمان ده تاسو چې وایي چې دا زه وکړم او ما د ارمان پوره شي نوې ژوند دا مخکې زموږ ژوند فاونډیشن که نه نو بیا یو چا په خپل نوم باندې رجسټرډ کو ژوند فاونډیشن موږ په نیمه کې پاتې شو بیا موږ دا مشوره وکړه چې نوی ژوند به کوو که نه اوس د نوي ژوند موږ خواهش دا دی چې موږ د نړۍ تر ګوټ پورې دا تنظیم ورسوو لکه اوس په امریکا کې زموږ د تنظیم چې کوم دی سیکرټري شته زرغونه خان چې دا د دیر اوسېدونکې ده هلته لا کوي نو هغه هلته نوی ژوند هغې فعال ساتلی دی په امریکا کې او په پېښور کې موږ وایو په کوټه کې په پښتني سیمو کې دې اوسي په نورو ممالکو کې چې موږ که زموږ صحافي وي که زموږ آرټسټ وي که زموږ شاعر وي که زموږ معنا هنرمند که نه
د دوی که د بچي د سکول مسله وي د هغو د هسپتال مسله وي د هغوی د کور د کاروبار د کچن مسله وي معنی بېروزګاره وي که نه نو موږ دا غواړو موږ وایو چې موږ داسې یو مثالي اداره جوړه کړو چې په هغه کې موږ کار وکړو خو یو مې اعلان موږ کړی دی اوس هم د ستاسو کتونکو ته هم موږ دا وایو چې نوي ژوند سږ کال دا اعلان کړی دی چې موږ به د یتیمانانو ماشومانو دپاره یو مثالي سکول جوړو مثالي سکول یتیمانان ماشومان چې په هغه کې موږ عصري هنرونه ورکړو نو چې عصري هنرونه ورکوو نو د هغه دپاره باید چې له موږ سره دا کتونکي دا اورېدونکي دا له موږ سره ملګري شي چې موږ په اسلام آباد کې د ماشومانو دپاره داسې یو سکول جوړ کړو چې هغه په میرټ راځي د هغه استوګنه دلته وي هغه سبق وایي فري سبق وایي او هغه چې کوم دی اثري هنرونه ترلاسه کړي او د دې ځای نه دی ځي د خپلې مور د خویندو د ورونو کفالت کوي زبردست ډېره ښه آیډیا تاسو ولب قدیمن تاسو کار وکړی او خلکو روان دی زه خوایم چې وډګرانو کتونکو ته ما ریکویسټ چې تاسو دې چې کوم دوغره د آیډیا ده دې کې تاسو هم سپورټ وکړي د ریزن از چې یتیمانان دي یا ماشومان هغه چې کوم بهر ګرځي دغه خیرات ټولوي یا دین علاوه چې کوم د غریبانو سره روزي روټي نه وي نو خپل پورا وای نه هغه ہر گھر کا چھوٹا اپنے گھر کا بڑا ہوتا ہے سو هغه خبره ده چې دا ماشومان که څه تعلیم حاصله کړي ورسره څه سکل ورته میلاو شي نو ډیفینیټلی هغه به فیوچر کې لږ سترګې بره کړي او خپل کار لار به کوي خپل مور پلار پره به څه کماو کړي ځکه چې موسټلی غربت ډېر زیات سلی سر جي مهنګایي ډېره زیاته سله نو همدغه ماشومانو باندې پریشر هم ډېر زیات سلی ځکه چې هغه چې کوم دوست دهاړي ګټي یا چې کوم هغه ورکشاپ چې کوم ماشومان مزدوري کوي هغه په حساب سره میلاو کېږي خو څیزونه دومره ګران شول اوس چې هغه مینیج کوونه اټس کوایټ ډیفیکلټ ډېر ګران دی او بیا که دی یو ښه تعلیم یافته له یو ښه ادارې څخه راوځي یو تعلیم یافته ماشوم موږ ټولنې ته ورکړو نو هغه دا ټول کور د هغه اثرات وي ورباندې نو د نور کشران به هم بیا ظاهري خبره د هغه به هغو پر سورس اف انسپریشن جوړ شي نو ټول به راځي هغه به سبق اخلي چې دلته سبق ویله موږ دې ووایو قصدي تاسو خپل هم شاعري سره ډېر شوق لرئ نو چېرته ښایسته غوندې شعر موږ پروګرام ته که ډالې کې چې کوم تاسو فیورټ شعر تاسو کوم ډېر خوښي نو فیورټ لږ وخت به اخلم نن سبا زمانه داسې ده تاسو خپله چې کوم سلیکشن د هغې کې راوباسو زه ګورم چې پریشه دا مې خوښ ده اصل کې یاد مو بالکل نه ده چې خپل شعر چې کوم تاسو ډېر خوښي یاد مو وي او اکثر موډ مو ښي خلکو ته ورسناو کوو یو دوه واړه آزاد نظمونه به درته ووایم یو به شعر ووایم که جی جی شعر دی وایي زه د ژوند د مقدس کتاب په هر آیت مین زه د ژوند د مقدس کتاب په هر آیت مین تل یې د ښکلا د هر یو باب په تلاوت مین بل شعر دی وایي پرې موږ د سکون ته په د خپله جنتي خاوره دا نن سبا که تاسو ګورئ دغه راغلی دي تبله ماته کي باجه ماته کي او وایه غورځوي که او بالکل اوس تبله چاته څه نه وایي باجه چاته دا نه وایي چې ته دې سړي ته کنځل وکړه او بالکل هغه تا ته وایي چې ته په ټولنه کې مینه خوره کړه مینه خوره کړه نو هغه وایي پرې موږ د سکون ته په د خپله جنتي خاوره موږ یې د حجرې منګي رباب په روایت مین زبردست ډېر اعلی بالکل موږ پښتانه خو هم ډېر من پسند خلک یو او موږ کوشش هم دای چې همیشه مینا ټولو ته ورکړو او مینا خلکو نه واخلو لږ کو جذباتي یو خو دا ده چې مینه نه ډک قوم یو ډېر میلمسته زبردسته ورکوو او موسیقي سلا که شاعري سلا یا که موږ کلچر سلا خپل هر شي نه موږ ډېره زیاته سرجي مینه ورکوو او مینه لرو ورسره خپل کلچر دا هم وایم هغه یو ورکوټی نظم دی دوه مخي دغه یې دی وایي پام ملګری خطا نشي د دې خلکو د سلوک نه په ښکاره به ستا غمخور وي خو تر شا به موقع غواړي چې حلال کړي تا په خپله دا شی هم له موږ سره ډېر اعلی ډېر اعلی بالکل دا خو صحیح خبره ده ډېر اعلی خیر سر جي نن پروګرام چې تاسو سره ګپ شپ ولګېدلی ډېر خوند یې راکړی ډېر مزه یې وکړه پروګرام زکي تھینک یو سو مچ تاسو ولا کیما هم ریډي شوه کیما په سکرین باندې چې ښکارېده ما خبرې هم کولی ما سکرین ته کیما هم کتله چې ډېره ټیسټي لګېدله ما ته آی ہوپ چې کیما باندې ډېره ټیسټي زکي تھینک یو سو مچ زکي سر جي تاسو هم یو جهان مننه ګرانو کتونکو انشاءالله سبا به تاسو سره بیا ملاقات کیږي نوې مېلمنو سره نوې ریسپي سره تاسو لایف کالز به هم اخلو نورې به هم خبرې اترې کوو خو فلحاله ما پورا ټیم ته به دې وخت راکو اجازت انشاءالله سبا بیا ملاقات کو که ژوند و نو بیا ملاقات کو نو الله حافظ پاکستان زندہ باد